وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير عشق شعلاس کی چون برفروخت عشق شعلاس کی چون برفروخت هرچ جز معشوق باقی جمله سوخت. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمازانن 26 ستمبر 2025 مونږ حسب معمول جامع مسجد بیت المعمور کی د جمعې د اجتماع په نسبت را جمع دی آیات کریمه کی الله عام خطاب کړی دی. قرآن کریم کی دو قسمه خطابونه دي. یو خطاب دی الفاظو سره د چې یا ایها الناس اے د ټول دنیا انسانانو پیریانو دا عام خطاب دی. بل خطاب خاص ده هغه دا ده چې یا ایها الذین آمنوا دې ته خطاب خاص وای. دا الله خاص خبره صرف ایمان والو سره. اس دی آیات کریمه کی اللہ عام خطاب فرمایلی ده ټولو انسانانو. اس سوای الله یا ایها الناس او د ټولې دنیا انسانانو او اولاد آدم او اولاد ابلیس جناتو
جنات الله د اور نه پیدا کړی دي دوی تم خطاب ده انسانانو ته برای راست دوی تابع دي یا ایها الناس او د ټولې دنیا انسانانو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ما تاسو ټول پیدا کړی کنه من ذکر د یو نر نه و انثى او د یوې ښځې نه کنه یعنی د حضرت آدم علیہ السلام او د حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نما تاسو ټول پیدا کړی ستاسو ټولو غلوی فلار چکم دا غیو دا مور ستاسو یو ده کنه اوس بیا می څه در پکې جوړ وجعلناكم شعوبا وقبائل بیا می تاسو کی قومونه جوړ کړو خاندانونه می در پکې جوړ کړو لوی لوی قبیله وړي وړي قبیله لوی لوی قومونه لوی لوی خاندانونا واړه واړه خاندانونا شاخونه می در پکې جوړ کړو عرب عجم بیا هر یو کې قومونه عجمو کې پټان قوم ده پښتون قوم ده پنجابی قوم ده سرایکی قوم ده سندھی قوم ده بلوچ قوم ده فلان قوم ده فلان قوم ده بیاغ کی اندر واړه واړه خاخونه دي دا د څه لپاره دا قومونه او خاندانونه مې د څه لپاره در پکې جوړ خدا چا جوړ کړی دي الله جوړ کړی دي مونږ په خپل نه دي جوړ کړی او چې الله جوړ کړی دي او الله د یو مقصد لپاره جوړ کړی دي بس هغه د الله چې کوم مقصد ده د قومونو خاندانونو نه هغه باندې پرېښودل پکار اوس الله د څه مقصد لپاره جوړ کړی دي لتعارفوا د دې لپاره می قومنا خانداننا در پکې جوړ کړو لتعارفوا د دې لپاره چې ستاسو یو بل سره پہچان وشي کنه تعارفم وشي کنه پیژنګلوم وشي کنه دا عرب ده دا عجم ده دا پښتون ده دا پنجابی ده دا سندھی ده دا بلوچ ده دا فلانی ده دا فلانی ده اغه عرب سره زما معامله وکنه اغه پښتون سره زما کاروبار او شرکت وکنه اغه پلانی قوم سره مې رشتہ کړی ده کم قوم پښتون قوم پښتون کی بیا کم فلانی او افلانی کی بیا کم شاخ فلانی شاخ دا ارڅ چې مې در پکې جوړ کړی دل تعارفو د دې لپاره چې تاسو یو بل سره تعارف وشي کنه جان پہچانم وشي کنه کدا خاندانونه قومونه نه وای کنه تاسو ته تکلیف وای کنه معاملاتو کی کاروبار کی جان پہچان کی اس قرآن کریم کم لفظ راول لتعارفو چستاسو یو بل سر تعارف وشي دا لفظ را نول چې لتفاخرو یا
لتتکبروا دا لفظ قرآن را نو چې تاسو بیا د قوم یا خاندان ذات نسب په وجه یو په بل تکبر وکړي او یو بل باندې فخر وکړي. د دې لپاره مې قومونه خاندانونه نه دي دربګي جوړ کړي تکبر او فخر لپاره. جان پہچان تعارف لپاره. اوس الله وای چې تاسو ټولو کې تمام انسانیت کې الله وای ما تر ډیر عزتمن چې الله وای زه د چا عزت کړم ما تر ډیر خوښ کم یو انسان ده چې دغه قوم عالی اوچت وي خاندان اوچت وي نه ما ته خوښ څوک ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې ډېر لوی عزت والا ډېر خوښ الله وای ما ته هغه بنده ده کنه چې هغه کې تقوا وي کنه دغه رابطه ما سره ما نه یری د خاندان په وجه د قوم په وجه ما ته څوک خوښ نه ده ورنه که د خاندان قوم په وجه الله ته څوک خوښ وای نو ابو لهب به الله ته خوښ شوی وای قوم یې هم اوچتو عربو قریشیو هاشمیو د عبدالمطلب صاحب زویو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکت رو خدای ته خوښ نه و خدای ورته خیری وکړي او چې خدای چاته خیری وکړي نو هغه به تباوي که به نه ابو لهب ته الله کم آیات کې خیری وکړي ها قلجان ته یاد د دې تفسیر برکت ابو لهب تعالی خیری وکړي خدای هم خیری کړي تبت یدا ابي لهب تبت يدا ابي لهب وتب الله وید ابو لهب د دوار لا سنت باشه مطلب دا چې د تباشه اغلا سنا چې پکم ولا سنو باندې زما محبوب ته تکلیف ورکاو کنه او د الله وی تباشو عرب دا قریش دا هاشم دا د عبدالمطلب صاحب زوی دا د عبدالله صاحب ورور د رسول الله د فلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتر دا بیام الله وی تبت یدا ابي لهب وتب دا ابو لهب د دوال لا سن تباش الله وی وتب او د تباشو ما اغنى عنه ماله وما كسب د تباهنا دنیاوی تباهنا اخروی تباهی جانمنا نمال بچ کو نا اغس چی دا گٹلیو کنا اس دا با کم زیت جی سیسلا نارا ذات لہب
دی به ډېر زر داسې اور ته ورشي چې هغه لمبو والا د جهنم ته به ځي که نه. اوس د ده ښځه چې و هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کېده؟ چاچ. کراچي کې چاچ زمونږ پښتانه ورته تیندار وایي. تیندار داسې دروند لفظ ده او د اردو والا ورته چاچي 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 داسې سپک لفظ. د چاچي د خباثت نم خدای وباس وساته. چاچي چې یو ور خباثت شروع کړي بیا ورته ټینګ شي ټول خاندان به در تباه برباد. دا د رسول الله چاچی و، د رسول الله تیندار و، د ابو لهب خط. د دې کار څه سار وختي به راپاڅېده د کجورو د پټ نه. د کجوري پټ ډېر مضبوط وي. د کجوري د پټ نه یا اوږده مضبوطه رسۍ جوړه کړې وه. دا رسۍ به دې په اوږه واچوله د کوره به ووته لاړه به غرونه وته. کتل به چې کم ازغن بوټی به و کم بوټي کې به ازغې ډېر و هغه به یې د بیخ نه کټ کو دومره پنډوکی به یې وتړ رسۍ به یې پکې واچوله بیا به یې په یو ګټه باندې پنډوکی کېښود او داسې به ورته اوچتولی یې نه شوی دومره به دروند داسې به ورته کېناسته رسۍ به یې راواخېسته دې تندي ته به یې داسې اړم کړه تندي کې به یې رسۍ واچوله او بیا به یې لاس لګول په ډېر زور به پاسېد بیا به یې رسۍ په لاسو ونیوله په غر به راکوزېده په ډېر تکلیف سره دا وزني پنډوکی به یې راوړ کور ته بیا به ورته کېناست لرګي به یې یو طرف ته جدا کول ازغي به یې بل طرف ته جدا کول د دې مقصود به ذات هغه ازغي و دومره ازغي به یې جدا کړو بیا که تاسو چېرته حج عمرې ته تلي د حرم نه دې طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ده تقریبا دومره فاصله باندې ده لکه بیت المعمور مسجد او صفا مسجد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه چې کومه لار حرم ته راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم به 5 وقت نماز ته په کومه لار د کور نه راتو حرم ته او بیا به واپس تو دا به راولګېده شپه کې به د ازغي هغه تیز طرف به برکو بل د بیخ طرف به لاندې په خاورو کې پټ کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه مسجد حرام پورې په خاورو کې به ازغي خخ دا د څه لپاره چې دا زما لورځی مراجع رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ازغو کې بخپه مبارکه کې دي ازغي به پخپول دا د دې ډیپټي پیغمبر ته د خپل کور خاندان والون داسې تکالیف ورکړي دي ته وګوره ابو لهب چې رسول الله ته زیات تکلیفونه ورکول ځکه خدای خیري ورته وکړي او چاچي وګوره دا د خدای فضل ده چې هغه زمانه کې د بومونه مومونه نه وو ورنه دې به رسول الله ته چېرته بم خښ کړی وای خدا د خدای فضل هغه لوی شی ازغي وکړ بیا یو ځل غر ته لاړ لوی پنډوکی یې وتاړو د ازغو د غر په سر ګټه ده دې باندې کېښو لاندې داسې ورته کېناست چې ورته کېناسته په کومه د کجورې په رسۍ چې تړلی و رسۍ یې راواخېسته داسې راکش کړه
دې تندې ته اړم کړه او په لاسو یې داسې یو لاس یې رسۍ ونیوله بل لاس یې داسې لګاو داسې چې پاسېده د شا د خوا نه جبریل راغی رسۍ د دې تندې نه دې غاړې ته ورته راوست چې ورته راوسته د شانې دکه ورکړه دکه چې ورکړه د غر د سر نه رسۍ په غاړه کې اړم شوه د غر د سر نه رارغړېده سره د پنډوکي نه پنډوکی داسې ورسره رغړي دا رغړي د غر لاندې چې دامن ته راورسېده مردار شو لاړ قرآن کریم فرمایي چې وامرأته د ښځه وامرأته او د ښځه د ابو لهب ښځه کنه اوس د دې کار څو الله هغه د دې کار هم بیان کړی دی وامرأته حمالة الحطب دا ابو لهب هغه ښځه چې هغې به لرګي اوچتول کنه د ازغو پنډوکی به په رسۍ اتاړو اوچت کړی به و کنه د ښځه چې هغه اوچتونکې وه کنه ازغو لره پنډوکي لره فی جیدها د جبریل دا کارنامه د جبریل دا دکه خدای ته داسې خوښه راله چې خدای د هغې نه قرآن آیات جوړ کړو فی جیدها د دې په غاړه کې فی جیدها حبل من مسد د دې په غاړه کې الله وایي رسۍ ده چې هغه د کجورې د پټ نه جوړه ده مضبوطه رسۍ ده جبریل چې دې کور کړه رسۍ غاړې ته راله رارغړېده مرداره شوه ارمداو چې لتعرفو تاسو قمی الله وای قومونه جوړ کړو خاندانونه مې در پکې جوړ کړو دا د دې لپاره نه چې یو په بل باندې فخر وکړئ تکبر وکړئ کنه ما تعالی وای د قوم په وجه د لوی خاندان په وجه رانږدې کېدای نشي کما ته د قوم لوی خاندان په وجه رانږدې کېدای شي ابو لهب به رانږدې وای کنه بل طرف بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د رنگ نه تور عربیم نو حبشیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله غلامی اختیار میرا نه چې جناب رسول الله را وافد شو بلال ته ویل تعال یا بلال او بلال دل تراشه او تپوس در نکړم حضرت بلال ویل فداک ابي و امي یا رسول الله زما مور افلاد پتا سو قربان شي ستفوس را نکړی جناب رسول الله ول تفوس دا در نکړم بلال چې تیرش پکې خو زلالم مسجد اقصا ته اول اسمان ته دوم اسمان ته دریم څلرم پنځم شپږم اوم اسمان ته لاړم عرش عظیم ته لاړم دوزخ مې ولید جنت مې ولید کنه جنت کې چې زه ګرځېدم جبریل سره جنت کې ګرځېدم لیکن جنت کې مې د ځان وړاندې ستا د خپو کشپوش مې واورېدی جنت کی تمی اولی دی چی تروانوی دخپو احٹ می دی واری دی کشپوش بلال دا سوجد کنا چی جنت کی مستا دخپو کشپوش واری دی بلال ویلی یا رسول اللہ بلا وجه کی دی نشی کی دی شدا وجوی چی کلهم زا او دس اکرم نو بیاد ورکاتا نپل اکرم دا خدای در رضا لفار آغا بلال
یو ځل خلکو شکایت ولګاو چې بلال دې د اذان نه معطل شي اذان دې نه کړي ځکه د ژبه صافه نه د عربي نه د حبشي ژبه یې ده عربي چې دی وایي دی د شین په ځای باندې سین ادا کوي اشهد الله اله الا الله د شین صحیح ادا کولی نشي سین اواز ته نه راوځي دی دې اذان نه کړي رسول الله بس صلی الله علیه وسلم ته بلال اذان مکه ته معطل شي مخستن نرست بلال معطل شو مخستن منځونه شوي خلق اوتو شو د هر چا خوب پوره شو ټول خلق ډډه په ډډه اوړي سهار کېږي را پاڅي د توره شپه بیا اوده شي بیا را پاڅي توره شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو جبريل هغه ویل یا رسول الله الله سلام وایي پس د سلام علی فرمایي چې زما دې په خپل ذات باندې قسم وي چې تر څو پورې بلال اذان اونه وایي زبر صبح صادق طلوع نکړم شپه به سبا نکړم تاسو ولې بلال اذان معطل کړی د کنه جناب رسول الله ویل بلال زر اذان وکړه بلال چې اذان واخیستی کنه شپه لاړه ورځ راله خدای ته دومره خوښ ولې خوښ ځکه لوی ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې ډېر عزت من الله وای ماته چې زی عزت کړم ماته خوښ هغه بنده د چې چا کې تقوا وي بلال کې تقوا و ماته خوښ ابو لهب د رسول الله څخه کترو لیکن ماته خوښ نه و خیرې مې ورته وکړې کنه اوس په ایمان وای چې د چا د اړه کې درد وي درمانه د عشق درد وي خدای رسول سره عشق وي هغه بیا قوم پرستی ته فارغ وي هغه د قوم په دې هم نه خبر چې زما قوم څه ده په ځان هم نه خبر په جیان هم نه خبر قوم خلوی خبره ده چې بیا قوم فرستی وکړي د قوم فرستی په بنیاد باندې جګړې وکړي په ځان هم نه خبر رحمان بابا ته ګوره چې ځان جهان می واړستا فمنه هیر شو ځان جهان می واړستا فمنه هیر شو نه پوهېږم چې ځان څه د جهان څه ده ته چې نه ګورې وما ته لږ مې پوه کړه په دا کار کې دې ضرر و نقصان څه ده که ستا سترګې دې قاتلې زه مقتول یم وایه نور دې په خاطر کې ارمان څه ده هر چې وایه ستا رسۍ د رحمان غاړه وتوانا وته حجت د ناتوان څه ده ما سوا لیار هر چی دی رحمان ما سوا لیار هر چی دی رحمان والا کفر دا پا دین دا عاشقان او عبد الرحمن بابا دا یار نسیوا دا خدای نسیوا دا خدای دا محبت د خدای د سوچ د خدای د مشغلې نه سوا هر څه چې دي هغه د عاشقانو په مذهب کې کفر ده کنه عاشقانو ځان ته مذهب ما سوا لیار هر چې د رحمان
که قوم پرستی ده که خاندان فرستی ده که ملک فرستی ده که علاقه فرستی ده که کلی فرستی ده هر څه چې دي که پاټۍ فرستی ده کنه ما سوا له یار هر چې دی رحمان واړه کفر دی په دین د عاشقان قوم پرستی خبری خاندان فرستی خبری ملک پرستی خبری کنا علاقه فرستی خبری کنا پاټۍ پرستی خبری دا ټولې خبری او رحمان د عاشقانو په مذهب کې د عاشقانو فتوا دا ده چې دا ټولې خبری کفر ده کنه رحمان چې ته کفر ونه کړې چې ته کفر ونه کړې ما بی عشق بل هنر نزد نصیحه خلقو یو طبیب ورته راوست رحمان بابا ته ورور یې ورته راوست د ورور د شر نه مو خدای وسات ورور یې شکایت ولګاو خلکو ته چې دا زما ورور په ګوټ کې ناست وي الله 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 24 غنټې کاروبار نه کړي پیسې نه راته یو خيار سړی ورته راوستی چې ته دته لږ نصیحت وکړه کس ورته ویل رحمان بابا کله کله وځه کاروبار کا قصه خانې ته ځه هزار خانې ته ځه اشنا غرهی ته ځه مردان 400 ثوابوي ته ځه سوات ته ځه 400 نه غوړه سوات ته وړه د سوات نه املوک سیبونه پېښور ته راوړه کاروبار شو رحمان بابا جواب کو چې ما بی عشق بل هنر نزد ناصحه د عشق نه سوا بل هنر کمال مې نه دزده ما بی عشق بل هنر نزد ناصحه بخشنده شک نادان یم کدانا بی دیار لخدیدن دی خدای ناکا بی دیار لخدیدن دی خدای ناکا در رحمان پڑکی بل تمنا بل تمنا می نشتا صرف د خدای محبت می ده د خدای مشغله عشق می ده ما هر پیوند د ځان غوڅ کړی ده صرف څه شی ما عاشق یم نو الله څه فرمایل چې یا ایها الناس او د ټولې دنیا انسانانو انا خلقناکم من ذکر و انثى د یو سړي آدم نه د یوې ښځې حوا نه مې پیدا کړې کنه وجعلناکم شعوبا وقبائل بیا مې تاسو کې قومونه خاندانونه جوړ کړي دي لتعارفو د دې لپاره چې ستاسو یو بل سره جان پہچان وشي د فخر تکبر لپاره مې نه دي پیدا کړي ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو ټولو کې ډېر باعزت ډېر خوښ ماته هغه بنده ده چې هغه کې تقوا وي کنه هغه کې عشق وي کنه لکه د عشق جذبه وي کنه وړاندې الله مونږ ته دمکی راکوي ان الله علیم خبیر بشک الله وای ظالم ذات یما خبردار ذات یما کچرت د قوم پرستی په بنیاد باندې لاړې خاندان پرستی بنیاد باندې لاړې قبیله پرستی دی شروع کړه قوم پرستی دی شروع کړه نو ظالم هم یم کنه خبردار هم یم نو بیا به څه وکړم که د قوم پرستی خاندان پرستی په موضوع باندې دی
کړت وکنو پړت بدر نه وباسم راوبدې نیسم او چې راودې نیسم نو ان بطش ربک لشدید زما را نیول بیا الله وایي سخت بیا به ځان نشي خلاصولی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين